Bugün Türkmenistan'ın yük uçarında insanperver kömekleri Kabul şäherine geldi. İnsanperver kömeklerinin miktarı 20 tondan gowrak bolup durýar. Kömeklerin esasy bölegi azyk önümleri, düşük, ilkinjilik maçylyk kömekleri üçin gerek bolan derman serişlerinden ibarat bolup durýar. امروز یک فروند طیاره عبارت از کمک‌های بشردوستانه ترکمنستان برای مردم افغانستان به کابل رسید. تقریباً 20 تن است این کمک‌ها و شامل مواد غذایی بیشتر، البسباب است، مواد طبی است، دوا داروهایی که ضرورت میشه برای آسیب دیده ها. Türkmenistan golayda Owensanyň praktika we hoş welaýatlaryny bolup geçen yer titreme sebäpli ejer çekenlere öz gynanjyny bildirdi. Hemde bu yer titremede ejer çeken adamlar üçin insanperver kömeklerini uğratdy. ترکمنستان به خاطر حادثه اخیری که در افغانستان در ولایت پکتیا و خوست رخ داد تسلیت خود برای مردم افغانستان ابراز کرد و همچنین امروز به این مناسبت این کمک‌های بشردوستانه را برای از این مردم آسیب دیده روان کردند. Yeniden bir sapar belläsim gelýär. Owensanyň goňuşda bolan Türkmenistan ilkinjilen katarynda özüniň dogrulyk golunu uzatdy hem de Owgan halkyna insanperver kömeklerini iýerdi. ترکمنستان و افغانستان روابط دوستانه برادرانه داره. به او خاطر ما از اولین کشورهای هستیم که همین کمک‌های بشردوستانه را برای مردم افغانستان ارسال کردیم و انشالله این کمک‌ها در آینده هم ادامه پیدا می‌کنه. د ټول څخه مخکې خو د ترکمنستان هیواد د حکومت او د دوی د هیوادوالو څخه ډیره مننه کوو چې همیشه زموږ افغانانو سره کومکونه کړي دي. د امارت د راتګ څخه وروسته هم دوی کومکونه کړي دي. اوس چې دا زلزله وسوه بیا د دوی کومکونه رسېدلي دي. د دوی څخه موږ ډیره مننه کوو. چون زلزلې ډیر زیات تخریب کړی دي، زموږ زیات هیوادوال په شهادت رسېدلي دي، همداسې کورونه وران سوي دي، کلي وران سوي دي. کومکونو ته به ډیر نیاز وي، ډیر ضرورت ده. دا به یوازې د اسلامي امارت دغه څخه نه وي چې د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړي او د هغوی ټول مشکلات حل کړي. موږ د ترکمنستان هیواد همداسې د نور هیوادونو او نور ملي او بین الملي مؤسساتو څخه دا توقع ده چې افغانانو ته په دغسې یو حالت کې باید زیات کومکونه وکړي. چون افغانستان له مخکې هم په قرضه پلی ده، اوس بیا دا د زلزلې یو غټ مصیبت راغلی ده، باید یوازې پرې نږدې. شرکت مجتمع شرکت‌های ارمان گروه به تعداد 200 فامیل خانواده متضرر 3 قلم مواد مد نظر گرفتن که عبارت از 5 کیلو روغن، 10 کیلو برنج و 50 کیلو آرد. دیگه در ضمن 5 لک افغانی هم پول نقدی مساعدت داره. خداوند متعال قبول بگردانه. برای ما هدایت وزارت تجارت اینمی شد که این مواد در یک جا جمع‌آوری شود، به یک قابل ملاحظه یک جا از جمع تاجر صاحبای کمک کردن، اونم اونجا یک جا